وآتوا الیتاما او ورکړی یتیمانانو ته اموالهم د هغوی مالونه. یتیم چاته ویل شي؟ نو د چا چې پلار مړ شي په نابالغتوب کې نو دغه کس ته چې کوم دی یتیم ویلی شي. دا کس ماشوم بالغ بلوغ ته رانه دی رسېدلی او پلار یې مړ شو نو دته چې کوم دی یتیم ویلی شي. او چې بلوغ ته رسېدلی دی پلار یې مړ شو نو بیا ورته یتیم نشي ویلی. نو په انسانانو کې چې پلار مړ شي هغه ته یتیم ویلی شي او په ځناورو کې چې مور مړ شي هغه ته یتیم ویلی شي. ځکه انسانانو کې نسب پلار پسې ځي، په څاروو کې نسب مور پسې ځي، پلار پسې نه ځي. نو په څاروو کې چې مور مړه شي نو هغې بچي ته یتیم ویلی شي. په انسانانو کې چې پلار مړ شي هغه ته یتیم ویلی شي. یتیم باره کې ډېر نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د یتیم صحیح کفالت وکړي، صحیح وي ما سره په جنت کې داسې یو ځای لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دي چې صحیح کفالت یې وکړي. او چې څوک د مینې او محبت او د شفقت دپاره د یو یتیم په سر باندې لاس کېږدي، نبی علیه السلام فرمایي د دغې لاس ته لاندې چې څومره ویښته رالل الله وله د هغې ویښتو په مقدار باندې اجر او ثواب او نیکۍ ورکړي. یتیمانانو سره ډېر محبت کول، ډېره مینه کول او د هغې مالونه نه خوړل. نبی علیه السلام د اختر مونځ دپاره روان دی، په لارې وکتل څه ماشومان دي یا کوړو سره لبې کوي، دې طرف ته یو ماشوم په سخو کپړو کې پروت ناست او چا سره خبرې نه کوي، یوازې ناست دی. نبی علیه السلام ورله خواله وره بچي ولې خفه ناست د الله پیغمبر زما پلار وفات شوی. نبی علیه السلام ډېر زیات خفه شو او الله دې په چا نه راولي خو خامخا راځي، خصوصا ماشومانو باندې د الله نه راولي، ډېر ګران کار دی. او خصوصا په دې اختر کې د پلاران خپلو بچیانو له پیسې ورکړي. دې ماشوم ته خاص کر په دغې اختر کې ډېر لوی احساس کېږي چې کاش زما هم پلار وی ما له پیسې راکړی، کاش زما هم پلار وی او ما له چې کوم دی جامې جوړې کړې وي. نو نبی علیه السلام روان دی داسې نو چې ویې کتل دی بچي ته وي بچیه ته ولې خفه یې داسې الله پیغمبر پلار مې وفات شوی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ډېر خفه شو، ورته وایي بچیه ته په دې نه خوشحالېږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا پلار شي او حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ستا مور شي، په دې ته نه خوشحالېږي؟ ماشوم ډېر خوشحال شو، د الله پیغمبر په دې خو ډېر زیات خوشحاله شو چې ما ته الله پاک د رسول الله مبارک په شان پلار راکړو او د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها په شان د مور راله الله راکړو. نبی علیه السلام هغه ماشوم په خپل مبارک غېږ کې راواغستو او کور ته یې راوړه او حضرت عایشې رضی الله عنها ته وی د حسنینو کپړې راوغواړه او دې ته واغوندوه، دې ماشوم ته واغوندوه. هغې بالکل ویې لامبه او صفا سوتری کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان سره عیدګاه ته بوت او په منبر باندې کېناست او خلکو ته وی ای خلکو وی څوک چې د یتیم صحیح کفالت وکړي وی دغه کس په ما سره په جنت کې داسې یو ځای لکه دا دواړه ګوتې چې دا دواړه ګوتې چې څنګه یو ځای دي دقه شان به زما او د هغه سړي چې کوم سړي د یتیم صحیح کفالت کړی دی زما او د هغه درجه به صرف دومره جدا وي، یو ځای به زما سره په جنت کې. یتیم دته هر ټیم د خپل پلار احساس کېږي او د دومره خیال سړی وساتي چې دته د خپل پلار د مرګ احساس کولی شي. مالونه ته پوره ورکړي، د هغې مال به نه خوري د یتیم، تر واره یتیم پاتې شي نو دې بیا داسې کوي چې دې د واره د حق بیا خوري. نو داسې به نه کوئ، ورکړئ یتیمانو ته اموالهم د هغوی مالونه، د هغه چې کوم حق دی دا ورته پوره ورکړه. څه مطلب دا چې د وارې بیزي دي او د ترې بیزي دي. مثال په طور وارې یتیم شوی دی او د واره دا بیزي چې کوم دی سربې دي، ښکلي دي، او د تره دا بیزي کمزوري دي، د هغه هم شل دي د ده هم شل دي، دې هغه له هغه خپلې شل ورکړي او د هغه شل ځان ته راوړي ځکه سربې دي که نه. نو هغه سربې بیزي دا تا د واره حق و، دا تا پلیت مال بدل کو د پاک مال په بدله کې. ستا دا خو ټپي دي که هر څنګه دي کمزوري دي خو دا ستا دي، د خپل ځان سره وساته او د دې یتیم د یتیم نه ورکه چې دې کله لوی شي په دغه ټایم به ولم نه ورکوي یتیم له چې ماشوم چې کله دې بالغ شي تجربه پرې وکړي چې دا دې فضول خرچه خو نه دی، د هغې نه پس به ورته بیا خپل حق حواله کړي. چا سره کور کې یتیم پاتې کېږي، یتیم خو به یو کس وي که نه یا به دوه کسه وي، نو دغه یتیم چې د سره په کور کې پاتې کېږي نو د یتیم مال دی او د ترې مال دی. مثال په طور نو تره ورته وایي چې نیمه خرچه به ته کوې او نیمه به زه کوم، نو دا خو یو کس دی، نو دا خو نیمه خرچه نه کېږي. دې کور کې 10 کسان دي، ترې او د تره زامن 10 کسان دي
او دا یتیم یک یوازې دی دی نیمه خرچه په خپله کوي او نیمه به درواره د مال نه کوي دا غلطه ده دا دی د خپل مال سره د یتیم مال خوري الله وی داسې مه کوئ اندازه ولګوه مثال په توګه ستاسو میاشتې چې کوم دی 10,000 روپۍ خرچه کېږي مثال په توګه 10,000 روپۍ د میاشتې خرچه کېږي نو تاسو 10 کسان یې هغه یو کس د هغه نه 100 روپۍ د میاشتې اخلي یا 1 لک خرچه کېږي نو دا 10,000 کم 1 لک ته کوه ځکه تاسو 10 کسان یې او یو کس دی نو 10,000 د میاشتې اخلي